یو سلوم نمبر آیت د سورۃ توبه. سلام نمبر آیت نه په دې خوا سلورم ایسره سورۃ شروع ده. خاص کر اول ایتونه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو عظمت او شان د صحابه یو سلیو کې الله تخفیف ورکړي سره د احوال د دوی. به یو سلورم نمبرات کې ترغیب ال توبه. دین ورسره به درې صحابه کرامو اجمالی مسله الله ذکر کړه. کعب ابن مالک، مراره ابن ربيع او حلال ابن امیہ. نن یو سلو نمبر آیت دین شروع تر یو سلس پوری الله تعالی برټنه ورکې دي منافقانو له په خاص عمل. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات په مقابل کې بل جمعه جوړول، دې ته ویل شي مسجد زرار. درې صفاتونه بیان کړل بلکې سلور. یو مسجد زرار دی، دویم کفر دی، دریم د مسلمانانو مابین کې اختلاف، څلورم د اسلام دشمن د پاره د یو مرشد. د نور سبه مسجد قباء توصیف الله وکي او خاص کر هغه انسانان چې الته وسیږي. یو سل ایولس کې الله ترغیب ورکړي jihad په سبیل الله له پرستا کې داتو. هغه دا چې د مؤمنانو الله ارواح حافظ نفسونه اخیستی مالونه. دین ورسره الله له مؤمنانو صفات ذکر کی ترغیبا. به برد د شرک تصریفی او بشارت زیره. مفسرین ذکر کوي چې ابو عامر په نامه یو قرآن سړیو د هرقل بادشاہ سره سغوک جنگوله و د ورته ویلي چې زه به د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات په مقابل کې بل جمعات انتخاب کوم، مسلمانان دوه پړه کشي، ورنه اختلاف به پیدا شي. به بسانه فوج طلب کوم، بس مدینه باندې به حمله وکړو، ارڅ بدل شي. هغه ډیره خره در حنزله رضی الله پلارم احد کې نبی صلی الله علیه وسلم رکندې مستری وي، رسول الله صلی الله روانو پکې پری وته. جمعه چې کله جوړ کی د الله نبی رضی الله ویل شي یا رسول الله دې کې ته افتتاحي 2 رکعات منځو کا. نبی صلی الله علیه وسلم چې په غیب نه پویدو چې دا د مسجد د مسجد زرار یو اوس خو زه تبوک په سفر باندې باندې مشرانم به وګورو. د لاره کې الله ایتونه نازل کړو، د ایتونو حاصل لا چې دی جمعه ته ور واچوي، تخریب کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم مجاهدین شرانه تیل ور سره په جمعه وردن شو، ټول جمعه ته ور واچ رنګي کې دوړي ته وستي. الله دا اوس جمعه نه دی، د خلکو له صرف نوم د جمعه ور کړې د نور اصل کې د قران او سنت د مرکز په مقابل کې مرکز خلاصول دي. لکه یو ځای کې د قران او سنت درسي څخه خلک وګړي چې دا بن کې نو خپل شي بندولې زګر راغلو کفر کار دی، لیکن مخله یو در شروع کې یو بل جمعه ردونه شروع شي. د دې حکم الله په شان د مسجد زرار دی. والذین انسانان چې ولې ده مسجدن دا مسجد زرارن د پاره د زرر مؤمنانو لرا یو زرر دی بل درار نتاره پیدا شتا
نبل چاله لیکن جانب مقابل له ضرر دی تکلیف دی او ضرر کی تعالی فائدہ یا الله تاوان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھی اقتضاء الصراط المستقیم کی کم جماعتونه چې قبرونو خوا کې جوړیږي ور دي حکم په شان درې دي شربینی لیکي هغه جماعتونه دریا پنا فخر پنه چې آباد دي کله چې محله کې جماعت دي هغه امام کې شریع عذر نه جماعت کې خلک هم زیږي بل جمعه چې شابه د محله کې جوړ کې بس دې د ویل شي مسجد زرار د دورانول پکار دي ټیک دا کا خلکو کې شریع عذر یې خلک زیږي نه نو جدا خبره ده چا چې دا ویل شي منځ کې سلوي خوري یا خو به جمعه جوړول دا شي غلطه خبره ده وکفرنا الله اذا کفر دی وتفریقا بین المؤمنین اختلاف جوړول په ما بین د مؤمنانو کې قبله یو ده قران مو یو دی نبی مو یو دی ایسه خلق راشد جمعه په مقابل کې بل جمعه جوړ کې الله اذا خپل مسلمانانو ما بین کې اختلاف راغی لوی جرم دی دا وارشادنا الله مرشد لمن حارب الله ورسوله دا هغه شهر پاره چې جګړه کوي د الله او رسول سره من قبل وړاندې ابو عامر پنامه یو سړیو دی خلکو لوی ویلي جمعه جوړ کې نبی له وایي چې ردیږي کې د بډاګان برازي سپینګری باران اخني نورو بګه درس شروع کوم زما د درس مقصد به صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د درس ماتولي باغ باندې بردي الله دا مرچدا د رسول الله مجاهدین شراله وې سوځو جمعه لرګي مرګي وردن نه کړه نه یو د منافقانو قسم وخړو چې مړه د سره کم خلک دي د جمعه موږ لوران کې دا نو څه خلک دي من بکم نه جوړ کړي اور دې کوم مطلب واخص الله دا شي دروغ وای خامخا قسمونه کوي چې ان اردنا مخخنوا الا الحسنى مگر طاعت الله جمعه جوړول الله طاعت دی حسنا معنا جنت حسنا معنا نیک کار والله يشهد الله گوي کوي انهم لكاذبون يقينا داخل دروغ وي وز د مسجد قباء حال حاصل بدای یو جمعه چې په تقوا باندې جوړ شوی دی خلک هم پاک دي مقتدین د بل جمعه هغه جره په zarar جوړ شوی دا د مقتدین هم ګندري اېدا دواړه برابر دي پاک جمعه لزا لا تقومون درېږي په دې جمعه کې ابدا بالکل نبی صلی الله علیه وسلم له منظر پارونه درېږي فتاونه کې لمسجد خمخه اق جمعه جوړ کړی شوی دی حالت تقوا په ير باندې من اول يوم دا ول ورزنا احق لایق دی ان تقوم فيه چې ته درېږي پای کې د پاره د مانځ دینه مراد مسجد نبوي یا ته مراد مسجد قباء دی یار جمعه دی تقوا باندې الله وی جوړ دی مونږ کینو دی جمعه لزا دا به ځان له اختلافي مسله ده یو جمعه به تور مثال یو ځای کې لري دی ستابره محله کې جمعهونه دي نور ته د جمعې منظر لپاره ال تزید لیش کنه بالکل دا جواز لري دې ځکه ته اوسې کې د خار کې دلته ډیر جمعهونه دي بل یو جمعه د شهر د خار نه ډیر بار دی ته اراده لري چې د جمعې منځله د اختر منځله ال تور شي د سعودي اهل علم دا فرمایي وجه دار چې دی لویل شي طلب د علم دې جمعه کې بس زده کی ال د دین څخه خبره واوري د عقیده څخه خبره باوري د عمل څخه خبره باوري دا مننه ده بلکې دې کې ډیر اجر دی په نسبت سره داخل جمعه لا ځکه ترغیب د علم دلته فی الله په جمعات کې رجالون څخه سړي دي يحبون غني چې ځان پاک پاکي د طهارت دمنه پاکي کوي
ظاهری او باطنی او داس کوي به 2 رکعات منځ کوي جنابت کې واقع شي به ورسره غسل کوي جمعات پاکي عقيدي پاکي دي تو خلق دي کنه الله مينم کوي پاکانو سره ورسره کې علت رب تمداري لا تقم معلول دور سيلت افمن معنا ابنيان من آیا بنیاد دا جمعه چې جوړ شوی دی دا بنیاد الله تقوا په يرمانه د الله نه ورزوان په خوشاله باندې خیرون دا غره د امن کا هغه جمعه چې جوړ دی د بنیاد الله شفا په غاړه د کمر هارن ډډ پنار غرزولو کی به په دې باندې فینار جهنم په ورد جهنم کې څه مطلب یو جمعه په تقوا جوړ دی مقصد الله رضا ده بل جمعه د جهنم په دې غاړه باندې جوړ دی آیا دا دواړه برابر دي مسجد قباء او مسجد زرار نه دي برابر والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي ظالم قوم لرا ذکر جمعه په مقابل کې بل جوړ کی ورسات کې اشاره ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو شکل د جمعه وسوځو لرګي وردان نه کړه دوی دې ژوند الله یو خبرو زته په یو بل څوک نه هر وخت به یادول چې دا مسلمان څومره سخت دریز دي زموږ جمعه تر اوران کې الله دې شي جمعهونه د شي مدارس چې عنوان کې خلق له خیر خودلی منځ کې قرآن او سنت دشمنی دي نړول پکار دي تقریبول پکار دي لا یزالو همیشه وا بادي د دوی الذي هغه بناو شي جوړ کړي وا سبب د غصه په قلوبهم درې پریزونو کې الا معنا د حتا لري چې پړک پړک بیل شو قلوبهم درې زړونه تر مرګ پورې دا خبره یاد ولا مرګ پورې یا رزړه بیلیدل توبه استلی والله علیم حکیم الله په حکمتونو والا دی ورسا کې ترغیب دی جهاد لا ولستا کې داتو رب تمداري د دې اختلافات صحیح حل الله جهاد فی سبیل الله دی مجاهدین شي بس یو اختلاف به نشي کولای او چې کله اسلامي خلافت نه هر مصیبت راځي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف او څوک په بل طرف رواني ان الله اشترى يقينا لا خسر من المؤمنين رضي مؤمنون انفسهم ځانون او اموالهم مالنا سورہ صف کې عمرش ځان ته اخسه په jihad مال ته اخسه په انفاق په jihad کې صدقات باندې ایوس کې سړي بان لهم الجنه يقينا د خلق لپاره به جنت جګړه به کوي په سبیل الله د الله په لار کې فیقتلون شب غازیان او یا بش شهیدان مجاهد یا غازی شي شهید وعدا سمنا وعدا رب الله من حقا په تورات الله او تورات کې هم دالي کړی دي انجیل کې هم لیکلي دي او قران کې هم چا جهاد کې زه الله دې جنت ته مال مملال ور کوي وس الله دا ګور ډېر زبردست بیا ده د دنیا به کله کیږي خرابې یو سړی د مال غټي کله او بیلیو کله او غټي دې کله ټوله غټه ده ومن اوفى الله شاش وفا وکړه بعهد اذ الله خپل لوز باندې الله نه صحابه په دې باندې پویو سبانه بل سبا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګری د وزیر د عمر بن الخطاب سیرت کې راځي چې کله دا آیتونه ولوسل سورہ انفال ولوسو جګړې شروع کړه د حمص په علاقه کې تقریبا په یو تعرض کې د جانب مقابل 8000 کسانو وشل 8000 خالد بن ولید پکې و ابو عبیده بن جراح عمرو بن العاص شرحبیل ابن حسنا الله وی دا خو ناشنا بیا ده دا ایتونه ورته ویلي یو قاری اوچ دیوال باندې ودرو د ټول ملګرو له سورہ انفال د سورہ توبه د ایتونه د دواړو خواونه الله تعالی شروع شکلک
ومن اوفى الله چا وفا وکړه بیا دی په لوز باندې داغه الله سلام استبشرون خوشاله شي ببيعكم الله استاسو په بیا باندې الذي هغه بایعتم به شبهم خرڅون کړي وذالک ودا چې لوی کامیابی ده اصلي کامیابی الله اداره ورسات الله اوس ترغیب ورکړي صفات المؤمنانو دا صفاتونه الله پیدا کړي دلته عبارت ده هم التائبون داخل توبه واسي الله العابدون بندگی کوي الله الحامدون حمدنا بیان دي الله السائحون روزدار دي السائحون مجاهدین دي مهاجر دي طالبان دي الراكعون الله رکوع کوي سجده کوي الامرون بالمعروف او خلق منه کوي خلق الامر کوي پنه کوي او خلق منه کوي د بدونه دلته واو راوړو دي د ویل شو واو ثمانیه عرب کی عادت داري چې کله اتم شی راوړي نو واو راوړي یا امر بالمعروف بغیر د نهي عن المنکر نه شي کیږي الله وي والحافظون الله يساتون کړي له حدود الله د الله بردون لرا وبشر المؤمنين زیر ورک مؤمنان الله د وجد ایمان نا ورسات کی بیان د دې کې چې نبی او مؤمن له مناسب نه چې مشرک له بخنه وغواړي اگر کنه دې خپلوان ولی نه وجدا شر اور والدي ما كان ندی مناسب للنبي الله او نبی له والذین آمنوا شکم مؤمنان دې چې بکنه غواړي مشرکین لرا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خو قوم له بکنه غوښتلی و فإنهم لا يعلمون جواب دار شهادت سورۃ نزول مخ کې وا خاص کر طائف کې دویم الت مغفرت معنا د بخنه دی هدایت ته بلار د مشرک دی مور بل یا بل ملګری دعا الله ورته نه غواړي ولو كانوا لي قربا اگر که خپلوان ولی نه من بعد ما تبين اور سيدنا شکار شولهم دوی لرا انهم اصحاب الجحيم دار جهنم ولادي قران کې ورته معلومه شو یدا خبره معلومه شو چې دا سړی لاړو مشرک ورسه تر بعد مخ سردارې مخیر مومنانو د کمال لپاره صفات بیان شول دلته یو مومن په دې طریقه کمال لرشيږي چې د هر قسم کافر نه په کامله معنا ځان را جدا کی د سینې چې دا مومنم دی خیر دی ترور زوی مې دی ماما زوی مې دی جدا ش الله وای وما كان الله انه بخنه دی ابراهيم عليه السلام لبي پلار سور ابراهيم شعراء مريم ممتحنه کې برش اصل کې جواب سوال چې مشرک له بخنه ناروانو ابراهيم عليه السلام له وخت ده الله وعده کړی واغه وعده یاو اصل کړی واغه فلما تبين چې معلومه شو له دلا چې انه عدو لله دا دشمن د الله دی تی بیزار شو ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام شو ډیر خاشع انسان او حلیم صبرناک قرطبي ډیر معنا کړی وي او واحده معنا خاشع ډیر دعاګانې مهربان یقین کو د الله پر ذات فقيه هو ډیر ذکر وکاو ډیر تلاوت وکاو ان افسوسونه غونډه وکول الله په بندگانو باندې دې زړه کې درد منو نو ځکه ورته دعا وکړه اوس وجه بیانې وما كان الله ند الله تعالی چې حکم د گمراهیو کې قومن یو قوم باندې بعد اس هداهم رسیدنا شهیدت کړي حتا تر دې چې معلوم کړي شلم دوی لرا ما تکون اواز شوی ځان ساتي د تشی کوي الله بارش باندې کوی دی ورسا کې الله شیلت بیان اورد شرف التصرف دی خلق له دین وری بیان ان الله یقینا الله چې له ملک السماوات والارض خاص در حکومت د اسمانونو د زمکه دی یحیی ژوند کولم مړکې ولکیو مالکم من دون الله نشتا سرا سوا د الله نه من ولی ولا نصير نه دوسنو کومکی ورسا کې زیره
د رسول الله د ملګرو چتواله تکلیف کې الله یې میدان لراله لقد تاب الله یقینا سنتیو کړه الله علی النبی رسول الله باندې نبی باندې والمهاجرین او مهاجر باندې او انصار باندې الذين غ انسانان چې د تابعداري کړي په ساعت العسره تکلیف په حال کې سخت ګرمي و رسول الله یوسف بس وزو من بعد ما ورو سیدنا الله نږدې وا چې کاږي قلوب فريقن زونه دی وړلې په پر خودلې جهاد منهم ددینا ثم تاب عليهم الله بك لك والد زلون پیرا وستو انه بهم يقينا الله بده مشفق او رحیم مهربان دی شفقت کوي جساس لکی دی آیت کې الله صحابه او عظمت بیان کی باطن ظاهر سره برابر دی رد بشي او حافظو ای وینا صحابه نعوذ بالله من ذلک منافقان و ظاهری او باطن بلنا الله ارس برابر وي درې کسان دې تذکرہ اوس کوي حدیث مسلم کې راځي کعب صاحب نقل کړي هلال مرارا وی جهاد د وزد نبی صلی الله علیه وسلم لاره غزا سره تلم دې کې واجب کار وشو ډیر انته ایماندارمو اسنه مې قصو رسول ما وزننزم سبازم ننزم پندې کې د نبی صلی الله علیه وسلم قافله لاړه مې زمړه تاسو سره اعلان دی کی به کدا شو چې خلک لاړل زپات شوم انت رسول الله ملګرو نه پوښتنه کړو کعب نه کاری چې ویل یا رسول الله هغه خو د یمن د صادرو منافق کې معنا مالدار شو نور جهاد کوي جهاد خو غریب سړي کار دی سملګرو دی پاو کړ چې څنګه خبره ده څنګه غلطه ده شل وزید وی شرجور رسول الله راغه مدینه له عادت مبارک بيداو مدینه منوره له شراغه درکات منځ به وکړه مدینه حالات به واخصنو بیا بلاړو کورلا ارشو ورته عذرونه به پیش کول دروغ یما ملګرو نه پوښتنه وکړه چې زمونږ بری مسلمانانو کې څونو نور ملګری پاتې لري کې واجب زم یو او حلالم دی او د قشنګ کعب مرارم دی زبس مې کار کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم خالد شوره هم مال شښنا ولې رانل حاضر نشوي ما ویل یا رسول الله زډیر یو چالاک سره کله یو بل چا مخ لکینه نو کې دې شاغه لګه پر کم درو خطا سره صفه خبره کوم یوایا ما وننزم سبازم بس پم دي کې استفاده شو بلیس خبره نشته ویغه وزنو د الله امر له انتظار کوا بار چلو ته ملګرو ویل چلی ویل ما صفه خبره وکړه وی ظالما درو بری ویلی به نبی صلی الله علیه وسلم تعالی بکنه غوښته نو ایسه تعالی ما الله به ته معاف کړي وي دې ځل کې مې دا خبر را نږدې شو چې رښتیا دروغ ویلي چې حرکت مې راو کې بس مې څه کېږي بکی نبی صلی الله علیه وسلم خاله بشرانه شما بکله سلام واچو وا به خصوص چې مخ مې مورواړو رسول الله او مخبل طرف واړو چا خبراته شنو دی خو مې مخواړو دا امام رنده لګرانه تمام شو ځکه 200 نه خپای په دې حال به ګرانه تمامي کی اعلان وکي چې دې ملګرو سره خرید او پروخ دا ټول بند م پیسې خرڅوي مته سالي بازار کې دام ګرانه شو ورسې بل اعلانو کې دوسره خبرې مې ومکوي اخر د ترزه یو باغ مې ویل ورالم سلام می پیواچ ورته می ویل شیا فلان ابن عم میرا کاکا زویا تعالی خپته را زه منافق نه یم اخر ما سره خبري ولې کوي ولې نه کوي
وی دومره ویلې چې الله ورسوله عالم، الله او رسول خو پويږي. کعب سے فرمایي ډېر انتیجت نو جړل. وی سبا دې مقام کې بازار کې روانو، یو چا ما په طرف باندې اشاره کولې، وی هغه د سړې ده. یو کس وزما خو راغی نو فرمان راوړ د کافر چې زه پوه شوم چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو روانه ته ډېر عزت منی راځه بیرته کافر شه، امتحان دی راکنه. وی نورم سخت جړه رااله. وی اخر می دا خط راواخسو سری چریم کې تنور کې مواچو می سوزو. دریم فرمان رسول الله صادر کې وی ویل شي بیبیانې دې جدا شي. وی مو خو تکړو لیکن حلال منګي کمزور و. نبی صلی الله علیه وسلم قاصد رولې او چې رسول الله طلاق کون. نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې نه صرف جماع هم به سری وغیرہ دا ونه کوي. وی د حلال خزر اعلی چې رسول الله زما خاون خوري انتهي کمزور دی چې خدمتونه کوم نه کیږي. بس ټیک ده خدمت یو کو خو لیکن جماعونه کی هم بستری. هغه عجب کرنه چې دا مسله شروع شوه تقریبا 500 سره شاوخوا جوړیږي چې کور لراشم ځان لناسته وژاړي. جماع خو لوی خبره ده. کعب رضی الله عنه فرمایي جمعه ته براتم حلال ممال ته پاتو زو بډاو چا خبره من کولی چا خرید او پروخ هم نه کو. یو ورځ نو د بام په سر باندې ناس مسکار کو چې ګوري او ملګری وزیره وکي چې ابشر خوشاله شه. کعبه به خوشاله شه. بیمار منډه څه چل دی ته خبر نه مې شنه 500 تر جوړ شوی الله ستاسو توبه قبول کړه. بس وی جامع میرا سره وزر ذمہ داری کې دلا ور کړی. د کور می مسجد نبوي پوری مرګري قطار ولاړ دي. کله جمعه لرالم نو فرمایي چې ارچا ما سره شانونه کړی لیکن صحابي یادې وی اگر امن ډکړو غاړه راکړه مالو چې الله توبه قبول کړه. د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ څخه پړه کېدو ځکه هم ملګرو خپو ما ورته وی غاړه راکړه چې یا رسول الله ستاره خانه سنتیره کده الله رخانه الله یزمار خانه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د الله رخانه ده. نو ګوره دا مجاهدین دي د رسول الله ملګری دي خو صرف jihad لاله نه دي 500 سورځي الله په څومره سختی راوستي. افسوس په الله چې بالکل برخه به کې سره نه علي. وعلى الثلاثه دلته عبارت دی وتابا الله تعالی سانتیا وکړه درې کسان سره الذين کسان چې معاملې ورسکړې شوی و کل فدامن معاملتهم حتا تر دې چې تنگ شو عليهم الارض قريبان اسمکا بما رحبت سره د فراخي او تنگ شو عليهم بده معنی انفسهم ځان نه دوی هر ملګری ویره چې مړ وېخو دا صورت حال شو چې کوم ځای له بلان اسمکا پیرا تنگ شو. او صحابه خو ډیر وکړ خلک دي دوی ویل چې موږ د کامیابی بل علاج نشه شواده دي چې الله لرجو صلی الله زمونږ دی. یقین وکي ان په دې خبره باندې عمل جامع الله نشه پناه د الله نه الا الیه مگر مخ الله دی. ثم تاب علیهم الله به توفیق توبه ورکه دوی لا چې توبه وباسي. ان الله یقینا الله توبه قبل ډیر رحیم مهربان دی. ورسره تر بداري الته ویل باز انسانان څو نقصانات کړی دي دلته وي اندر پاره ونه کوي. ټیک د مخ کې شوی دي خو ور به ونه کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله دلنا ويرګي وکونو شی مع الصادقین درشتونو نام قول عمل کې رښتې کوي. دین مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی، ابو بکر دی، عمر دی، مهاجر دی، عام خلق. ورسات ک الله اوس ترغیب ورکې jihad په بل طریقه مجاهد سره کوي کېږي هغه ته کېږي هغه کو دکېږي هغه حرکت کوي هغه ستړي کېږي په دې ارش باندې الله دې اجر دی. دویم
نبی صلی الله علیه وسلم نے مرچی لذي jihad لا تکور کې پات کېږي الله دا کوم انصاف دی بس ټول ملګرو حرکت شروع کی ما كان لاهل المدينه ندي مناسب مدینه والا لا ومن حوله ما سو شهدون کر چافر دي من العرب باندې چین چورست شيان رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم من دینه کې بیان پښین په خپل ځانونو د نفس داغه د نفس باره کې لا يرغبو ځان سره مینه کوي نه سي او رسول الله الله وایي دا ځان سره مینه نه الله یې مکوا وس خبر واوري ذالک بیانهم دا ځکه یقینا دوی نرسیږي دوی لاس تندا ولا نصب النصریا ولا مخمسه الوغد الله فلا رکی نګدي او قدم الله یغیزو شو غصه کافرانو لرا دلیل په مجاهدین بکله کله خپل تمرینات حرکتونه شروع کی سی بنی چې بس وجه کې بغلی ناسي دوی چې دا حرکت شروع کی د اسلام دشمنی شو ګرنه چې خفه شي دا څومره زیات دي دا خپلتم پیدا شو دلتم پیدا شو او نه حاصلې من عدو عند دشمن نه نلن سوسولا الا كتب لهم مگر خم خالق لیکي دوی له به پایمن عمل صالح نیک عمل پر حرکت باندې نیک عمل تمرین باندې ځان خودره باندې ان الله يقن الله نزای کوي اجر المحسنين اجر د نیکانو ورسه تر بداري مخکې هغه اعمالو چې په نفسي څغور نه دي بلکې غیر د وجه نه غوړه دي چا فی سبیل الله ځکه ویل کتابه دلته بیان د هغه اعمال د شافی نفسي کړي حاصل به دی مجاهدین چې بل درو کې روان دي الله په کومه درمانه قدم دی کمال خرج کې ټول اجر دی مزید الله دې خلقو نه خرج کوي مجاهدین نفقتن سنفقا صغیرتن الله وړي ولا کبیره غټي او نه قطه کوي وادیانه ودرا په دې غرونه کې الا كتب لهم مگر خام خالق لیکي دوی لا وادي څخه ویلي چې اکثر د مجاهد زې شه دغه غري ان شاء الله حکمت درکه ګرځي د ټریننګ پنيات باندې یاره تعارف پنيات باندې دبل د ټول باندې الله تعالی سره زاجر لیکم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د مجاهد د اس هغه بول براس دام پرځ قیامت الله تعالی د نیکی کې شي مجاهد عمر قیمتي دي دا ولي ليجزيهم در پارا چې بدل ورکې دوی الله تعالی احسن ما كانوا يعملون درخه بدل راغ عمل چې کوم کړي ک عمل کړي توحید او سنت یا خجزا اوس ترغیب دی علم لا حاصل بدای ټول الله او څنګه په طرف روانه کې ما څه خلک علم زده کوي به دی راشي خپل قوم لا دلته دی خلکو د قران او سنت تعلیم ورکی ځکه چې کله ټول د څنګه په طرف باندې الله ولاړ دلته به څه شل کی د دې خلکو جوړواله الله په کار دی وما كان الله ان دي مؤمنان شوزي ټول علم لا جهاد لا کله جهاد فرض کفایي دلیل له بدی چې باج د الله ولاړ شي د دشمن مقابله لا باج د لاړ شي علم لا ولولا نفر الله يولن وزي من كل فرقه دار يودلنا منهم ددينا طائفه يودلا جزام کوي په دین پر قران او سنت دین مراد کتاب او سنت نور علومنا آیات کې دوه تفسیر دي یو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وزي نو خالص جهاد بنت نه جهاد سره د علم نیتم کوي ځکه خوروانه مدرسه وا تبوک لتلو ام څنګه ام مدرسه وا دویم قول لري ټول الله یلتمو زئی صفات شری علاقه کې علم د قران سنت زکای او یره دی ورکی قومم د خپل قوم له زهره رجعو شکل واپس ویلیم دویلا اذا کې اشاره ده لا چې علم دې زکه به براش قوم لا شنه چې پر دې ملکالته امامتونه کوي ایره ولا ډېر رقم مدرسه لا ترخی امامت ته الله وی علم دې زکه ته چې کوم خاورې بچي دي خلق لراشه دوی در باندې حق لري دوی بل چلو کی علم بل ملکیات کی سيو ملک او سبل آل د منصبونه پیدا شون بشي سال ته قرار دی رہی
یره وسو خدا خو ډېر خمل دی اوچت مملکت دی دلته اوس پاتې کېدل پکار دي افغانستان کې بسوګو نه الله اذا رجعوا دل تراشه زی ویلي دي لعلهم در پار يحذرون چې خلق الله ویری د حرامنا دا خلق م الله ویل په اول پکار دي ورسه تر بداري الته علم زکای به ویلي دعوت وکي وسوي چې واځي ورسنه چې د درس او تدریس د کار ویلي کله کله jihad کې برخه اخلا عبد الله مبارک وندي درې مېشي تجارت کو حلال درې مېشي ملګرو له قران او سنت تعلیم درې مېشي به مرشد ساتلا یا ایها الذين امنوا ایمان والو وجنګيږي الذين دعا چا سره چې نږدې تاسو من الكفار دي کفارنا دوه قسم کفار دي یو لری دي یو نږدې الله یې اول گزار دي نږدې لا ورکا مندری کی فیکم بتاش کې غلظتن سختي او علم په شيء ان الله مع المتقين یقینا الله تقوا والا سره دي اسما کومک الله تاسو سره ورسات او زجر حاصل اداري منافق سره الله په څه معلومیږي چې کله ته jihad تقریر شروع کی یا سورې توبه بیان کی دي چې بار او زیره اسه په سر باندې درد دي څه پیدا را jihad دی jihad الله دې درس نورستا د jihad تقریر نورستا د سورې توبه د بیان نورستا چې هر چاره څخه خبره د دای مبارک وکړه دا منافق دی ایمان الله اخلاص شوه مومن هو خوشاليږي و اذا ما انزلت الله شکل نازل سوره نه سوره شي حکم د قتال نفمنهم بعض دې منافقان من هغه څوک دی یقول شوی ايكم كم يساس زادته هذه ایمانا زید کې دلړه دې سوره ایمان څه چلو وګورو یا جهاد یادو څه چلو وګي اما هغه سر وګ ورغلی به امر علی الله جواب کوي حاصل اداري مومن سره الله یا خوشاليږي د مومن ایمان زیاتي اگر کله منافق نه زیاتي فاما الذين امنوا فساغ انسانان چې ایمان راوړل لري فزادتهم ایمانا زید کی دوی لړا دا صورت ایمان وهم یستبشرون یو بل نذیر ور کوي څومره عجیب تقریر څومره عجیب صورت څومره کوم زمين ارچ منافقان دی الله یو خو ګندري د جهاد تقریر نورستا نورم ګنده شي به واما الذين انسانان في قلوبهم شديد پرېړونو کې مرض دی نفاق فزادتهم زید کی دوی لړا دا رجسن ګندګي ادارې شم د نورو ګندګي سره ګناه کفر او شک بدګنی دا کار وما تو الله امرشي وهم کافرون فتشال شي غیر مسلم اس به ایمان لرشي ورسات الله زجر وکي به عدم التوبه دا منافقان د سره رجوع نه کوي الله نورم زد کړش اولا يرون نغوري انهم يقينن دوی باندې ازمه کې دي شي په کل عام کال مره یو کرت یذوزل مخکې موږ ویلو چې ته اخستل کېږي مصیبتونه مرزونه ثم لا يتوبون الله به توبه نو باسي او نو نشي تعقلي پکار دا چې کله ازمه کې امتحان کې راشي الله نه بکنه غواړي چې الله موږ معاف کا ورسات کو استرقي په خبائث دي دې عجيبه صفت دي توجه حاصل ادارې چې کله الله د جهاد یو سوره شروع شي لکه سوره توبه منافقان یو بل د مجلس کې سترګې وي چې وضو حالات خراب دي دا څه وسمره خلق باندې نشي الله دې ډېر خطرناک صفت دي تقریر د جهاد سوره د جهاد بیانېږي دو به یو بل اشاره کوي دي چې نو وتل پکاره او سرزوره سړې دي ځان خو بچا باندې بربادي اوس موږ هم ګډوډي د بل خبره واذا ما انزلت الله شکل نازل سوره یو سوره چې بریږي دي قباحت نه نظر غوري باز دي اله باز دي نور لرا به اشاره ورته کوي پستر کو باندې زجزون سبه ورته وي هل يراكم يغور تاسو من احد يسوق یو بلو شان سو کوم نه ګوري نشتلاړ ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری به خاموش ناسو وس الله کړه او الله دی واړی قلوبهم دازلونه په هم د قران نه
بیانوم یقینا دا چې یو قوم دی لا يفقهون نه پوهیږي ورسا کی ترغیب اتباع رسول الله آل تویل د نبی مجلس تختی دلته د نبی مجلس سوال تختی دا غوړ مشفق سړی دی لقد جاءكم يقينا راغ تاسو رسول یو رسول من انفسکم تاسو د جنسنا عزیز ګران تمامي کې علی په دمانه ما هغه حکمونه چې تاسو مشکل کې شوي انتم صفاتون یو رسول له دیم بشر دی دریم په تاسو باندې زهیر دی سلام حریص حرص کوي علیکم تاسو به هدایتکم انزم بالمؤمنین الله پر مؤمنانو باندې رؤوف مشفق دی رحیم مهربان ډیر انتهایی مشفق نو د پیغمبر چې دا مزیدار صفاتونه پکې آیت دې مجلس تک ته پکار دا ناس ته پکار دا الله وي کی نه وس توحید بیانې فین تولوا الله کړي خلق سانه مخواړو فقلت رشوا حسبي الله پر اعمال الله لا اله الا هو نشته حق دار بندګي شوا دا غنا علی خاص باغ باندې مازان سپارلې او هو کې وب مان ده دې او هو رب العرش العظیم زکه خاوند عرش دې ډېر لوی ابو داود کی حدیث تھی اگر کہ مرفوعاً ضعیف دی لیکن موقوفاً حسن دی رسول اللہ فرمائی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم وکرت سار او ماقام چې څوک دا وای څومره مصیبتونه پریشانې نشي دلړاځي الله باغ ټول ورته ساره کی سورۃ کې امتیازات دا و اعلان د برائت انواع د مشرکین ذکر کړه زید وجوه علتونه د قتال بیان کړه مصارف د صدقې ذکر کړه ته اره دیو کې دې په بدعات باندې چې د مېشت به نقل کولې او بالله او خاص کړه د مجلس زرار فیصله فکر علی